په سوات کې کوالیفائډ فارماسسٹ د خپلو مطالبو لپاره احتجاجي مظاهرې کړې او خبریالانو ته یې ویلي دي چې په ټوله صوبه کې زیاتره د بیانو سټورونو کې غیر تربیت یافته او روایتي کسان د ژوند بچ کولو دوايانې خرڅوي چې د عام ولس سره لوی زیاتی دی. سوات پریس کلب کې آل پاکستان کوالیفائډ فارماسسٹ اسوسییشن غړو خبري غونډه کړې. دوی ویلي دي چې په ضلع سوات کې د ډرګ انسپکټرانو 3 پوسټونه خالي دي. دلته داسې هم کېږي چې خلکو ډوپلیکیټ دوايانې راکړي دي، بل ورځ دلته یو کس د حال ته هم راغلی او بهر دلته ولاړو چې راپرې نه ښودو چې ډوپلیکیټ دوايانې هوبهو هغه شی دی، نوم پې هم هغه شانتې دی، ډبې هم هغه شانتې دی. دلته لوکل فیکټران والا هغه راکړي دي او هغه دوايانې چې دی نو هغې 30 روپۍ قیمت وي او په هغې 400 روپۍ ریټ وي او د بل په ځای باندې حق ورکوي خلکو له، چونکې دا خلک خو ټول کوالیفایډ خلک نه دی، نه دا ټول ډاکټران دي، دا خو عام خلک دی، دا د دې پروفیشنل خلک نه دی، دا خو زمونږ ذمواري ده، دا د ډرګ انسپکټر ذمواري ده چې موږ عوامو ته صحیح شی ورسو، صحیح دوایي ورسو، ځکه چې دا ټماټر او پیاز خرڅول نه دي، چونکې دا د هیلث سره ریلیټډ خبره ده. نو دا زموږ گزارش دی چې ډرګ انسپکټر دلته تعینات کړی شي په خپل تعداد سره چې هغه دلته وګرځي او د ټولو سټورونو انسپیکشن وکړي. کم چې الیګل خلک دی موږ د هغو هېڅوک هم سپورټ نه کوو، خو کم چې لیګل خلک دی هغو ته تحفظ هم ورکړی شي، د هغو سروسز هم اپریشیټ کړی شي.